د قیامت باره کې موږ بیان شروع کړو. قیامت نخې څه دي؟ یو خو د قیامت علم دی، هغه د الله نه علاوه بل چا سره نشته. لکه څنګه چې دې آیات کې تلاوت شو، ان الله عنده علم الساعه، چې د قیامت علم صرف الله سره دی. وينزل الغيث، باران به کله راوریږي، د دې یقیني علم صرف الله سره دی. ويعلم ما في الارحام، د مور په ګېډه باندې څه دي، سعید دی کو شقی دی، د دې علم صرف الله سره دی. عمر ډیر دی کو لږ دی، د دې عمر علم صرف الله سره دی. باقی د قیامت څخه نښې دي، هغه نښې داسې دي چې د هغې الله جل شانه د نبي علیه السلام په ژبه باندې موږ ته ښولي دي. لکه څنګه چې بل آیات کې تېره جمعه موږ ویلي وو، فقد جاء اشراطها، اشراط امارات ساعت ته وایي، یعنې نښې، علامات د قیامت، نښې د قیامت، نښې نښانې چې ورته موږ پښتو کې وایو، نښې نښانې د قیامت دا الله جل شانه ښکاره کړي دي او ښولي یې دي. د قیامت علم الله صرف ځان سره ایښی دی. نبی علیہ السلام سره هم د دې باره کې علم نو، د پوره د راتلو اټل ټیم نبی علیہ السلام ته نو معلوم، ځکه چې جبرائیل علیہ السلام د یو سوال کوونکي په شکل باندې راغی او نبی علیہ السلام ته کېناستو، تپوس یې ته وکړو چې قیامت به کله راځي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل د قیامت پوخ علم اخو د الله نه علاوه چاته معلوم نه دی، البته څه نښې دي چې د هغې نښو نه پته د قیامت نږدې راتلل معلومیږي. دې نښو کې بعضې نښې داسې دي چې هغه د انسان دپاره مضر دي. مضر مطلب دا چې د ده د اخروي زندګي او دنیاوي زندګي له تکلیف ورکوي، نقصان دی په هغې نه ځان بچ کول پکار دي. نو دې دپاره دا یو بار بیانېږي چې د دغې نه موږ ځان بچ کړو، بل د دې نه محسوسه شي چې قیامت را نږدې دی، د هغې تیارې مو شي. صورت یې دی چې د دې کمې نښې بیان شي، کمې بیان شي چې هغه سړی د ځان نه وباسي، او په دې باندې زده کولو باندې هم اجر دی، بل ته په ویلو هم اجر دی، ځکه چې دا حدیث نه رانقل شوي دي. حدیث زده کولو، حدیث بل ته رسول، دې کې پوره اجر دی. نو مونږ تېره جمعه څه نښې بیان کړې وې، څه بیا د وخت د کمي د وجې نه پاتې شوې وې. یوه نښه د قیامت د نښو نه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مساعت به ډېر شي. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله حبیبه مساعت نه څه مطلب دی چې دا به ډېر شي؟ نبی علیہ السلام جواب وفرمایل چې د قرآن مجید نه علاوه د نورو کتابونو لیکل او د نورو شیانو لیکل دا به ډېر شي، د قرآن لیکل به کم شي. نو اوس کو ګورو د چاپۍ په ذریعه کې خو قرآن هماغه شان لیکل کېږي، دا چاپ کېږي، خورورو د قرآن قلمي لیکل ختمیږي، بلکې سالقو کې مکمل ختم شوي دي، پوره ختم شوي دي. او بل دی چې لکه مدارسو کموالی هم دغه اړخ ته اشاره ده. زمونږ مسلمانانو علاقو کې خاص کر پاکستان خو الحمدلله د دین یو قلعه شمارل کېږي، قلعه ده. خو د پاکستان نه علاوه کو نور ځینو کې وګورئ نو د مسلمانانو په خاریو کې به تا ته داسې خاریې میلو شي چې پوره خاریه کې پوره ضلع کې به مدرسه نه وي، او سکولونه به پکې په سوونه وي، سکولونه به پکې څومره وي؟ په سوونه سکولونه به پوره ضلع کې، او داسې ضلع شته چې په هغه پوره ضلع کې د قرآن مدرسه بني، او وي به ضلع د مسلمانانو ضلع. پاکستان باندې خو د الله لوی فضل دی چې الحمدلله کو جماعت ته هغه مدرسه کړې ده، او کو مدرسې ده هغه خو اسم مدرسه ده. خو د دې حدیث کې دا ذکر دی چې د قرآن لیکل به کم شي، د نور شینو لیکل به ډېر شي، د نور شینو لیکل به زیات شي. نو دا هم د قیامت د نښو نه یوه عظیمه نښه ده، غټه نښه ده. بل دې حدیث کې دا هم لیکلی دي چې د نورو کتابونو خرید او فروخت به ډېر شي. کو تاسو خیال وکړئ که نه چې څنګه ما تاسو ته د مدرسو متعلق ووې چې نور مسلماني ملکونو کې د مسلمانانو په ضلعو په خاریو کې په پوره ضلع کې په پوره خاریه کې به تا ته مدرسه میلو نه شي. نو دغه شان مکتبي سي کتابخانې چې ورته وي، د کتابونو دکانونه، نو د دینی کتابونو دکانونه به تا ته په پوره غټ سټي ښار کې میلو نه شي. داسې ملکونه، داسې علاقې، بلکې پاکستان کې هم داسې علاقې، داسې ضلعې شته. نور دنیا کې به څه کې چې پاکستان د دین یو قلعه شمارل کېږي، هغې کې هم څه ضلعې داسې دي
چې په پوره ضلع کې به د دینی کتابونو دکان نه د قرآن مجیدونو غټ دکان بني د سکول د کتابونو دکانونه به کې هر چوک کې هر روډ باندې هر مارکیټ کې به نو دې حدیث نه دې د اشاره ده چې قیامت نه خو نه یو نه خدا ده چې د دینی کتابونو نه علاوه نور کتابونو خرید او فروخت ته برجحان ډیر شي ولی چې هغه خلک په دینی تعلیم باندې پیسې ورکول ته زړه نه کوي دنیاوی تعلیم باندې به پیسې ورکول ته تیار وي نو ارزه کې به دنیاوی کتابخانه کولاویږي ځکه چې هغه کې به ګټه ډیره هغه کې وسی ګټه ډیره خلک به دنیاوی تعلیم له ترجیح ورکړي نو د دنیاوی کتابونو خرید او فروخت به عام شي نن سبا کو وګوره تا ته هر بازار کې د دنیاوی کتابونه ملاوي دي شي هغه کو د سکول له تعلیم وی او کینه علاوه ډایجسټي یا نور سي رسالې مثالی وی هغه به تا ته ملاويږي یا کو سوچو کې لکه اخبار تا کنه د اخبار هم د قران نه علاوه لیکل دي کنه حدیث کې خدا دې چې د قران نه علاوه لیکل بډیر شي کنه د قران نه علاوه لیکل بډیر شي روزانه د اخبار چاپ کیږي دا سلور صفحه یو اخباري او دا خبره هغه یو صفحه سمره وګدي او بیا پکې د لیکل سزه کې سمره نری بل دا چې یو قسم اخبار نه کنه په دې یواز ذله 400 کې شپږ دي کوو قسم اخبارونه خرسي او دا روزانه لیکل کیږي دومره لیکل خو د قران نه کیږي کنه نو د نبی رسول الله والسلام د درون ارشاد کې دا فرمایلی دي چې د قیامت اخیره به د قران لیکي به کم شي د نورو کتابونو لیکي به عام شي ډیر بشي او د قران خرید او فروخت د دینی کتابونو خرید او فروخت به کم شي او د نورو کتابونو خرید او فروخت دا ډیر شي هر لیکل شي د عربی د ژبه مطابق د کتاب کې داخل دی کتاب هغه د کتابت ناغشته دی کتابت هغه وی لیکای ته لیکلو ته هغه کو د اخبار شکل کې کو د ډایجسټ شکل کې کو د رسالې شکل کې او کو نور څه د ګرامر وغیرہ شکل کې ټول پکې داخليږي او دیم لیکلي دي چې رجحان به د قران نه علاوه د نور علوم ته رجحان بډیر شي خلق به د کتابونو زده کون کې خلق دینی کتابونه هم دا غیز د کول ولا بډیر وي بډیر خو سمجھدار به کې کم وي علم به وي دینی کتابونه به وي لولي به خو پیږي به نه هغه کم پی کسان چې شي کنه کم تمنګ فقها وایو سمجھدار خلک چې کم د کتاب په منشا پېشي د کتاب کې دنه خبره سده کتاب نویل سغواړي په دې باندې عمل څومره قدرې پکار دی په دغه باندې باندې پیږي په دې شد بد بیني بس یو خانه پوری وکي دا یو درجه می وي دا دویمه درجه می وي دا دریمه درجه می وي هغه درجه به برابرې هغه کم سمج او فقاهت چې کم پکار دي د دینی مسائلو هغه سمج او فقاهت به پکې نه فقهای کرام به کم شي فقهای کرام به کم شي نور داسې بتا ډیر ملاويږي چې هغه بزان ته عالم وي هغه بزان ته مفتی وي هغه بزان ته حافظ وي هغه بزان ته پی وي هغه بزان ته پی وي خو پی بني په دینی کتابونو باندې با پورا پوهه نه لري خپل بم گمراهي او نور بم گمراه کوي مساله بخپلم غلطه خي بل تمام غلطه خي بخپلم په غلطه رواني او چې کوم صحیح مساله خي نو دی به دا صحیح خوا پری دي ولې چې هغه په طبيعت برابر نه او داسې کس لبزي چې د طبيعت مساله بیان کی نو بیا به دی اجره جمعات کې لګي چې پلان کې علم صحیح کسته کم علم کم چې د طبيعت مساله کړي دا غلطه کړي دا هغه غلطه ته صحیح وي او هغه صحیح ته غلطه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر سوچ دا حالت در باندې نه راغلي قیامت به نه راځي یعنی د قیامت دراتون مخ کې به داسې خامخا کیږي